رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد نون والقلم وما يسطرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله خيرا يوجهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الدين كله أدب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمانگا سرپرست مشر مولانا نثار احمد صاحب نورالامین صاحب اور سمر بادشاہ صاحب رحمان شاہ صاحب اور پسیدن مفتی عبدالباری جان صاحب داسی لقمان صاحب دا طول من منوتا زما سلام عزیزانو دا وعد تقریر وقت نشتا اختتامی دعا دا خو صرف د دې منظر او د دې موقع او د دې وخت ډېره زیاته شکریه ادا کوو ډېره زیاته عزیزانو څنګه چې دا څلوېښت احادیث دې بچو دا تلاوت وکړو دا زده کړه یو خو د بخاري شریف ترمذی شریف ابو داود شریف ابن ماجه د دې صحه او ستو یو نه جوړ دی د تمام کتابونو صحه او ستو یو نه جوړ دی نو ګویا که دا پوره علم دی بل دا د عزیزانو انسان کې چې انقلاب راځي په څلوېښتو ورځو کې انقلاب راځي یو انسان څلوېښت ورځې پابندۍ سره د تکبیر الله سره مونږ وکړو څلوېښت ورځې نو ګویا که دی د منافقت نه بلکل محفوظ پامه او بله پروانه د جنت ته ابه خدای ورکړي انسان چې کوم دی د مور په خېټه کې څلوېښتو ورځو کې د دې انقلاب راځي اول نطفه وي بیا مدغه شي بیا اډوکې وي بیا غوښه وي بیا پکې روح الله واچي دا په څلوېښتو ورځو کې د انسان انقلاب راشي ثم احسن الخالقین الله تعالی په آخري کې بیا په ډېر ښکلي شکل سره انسان خدای پیدا کړي دا څلوېښتو ورځو کې انقلاب انسان داسې د څلوېښتو احادیثو یو ډېر لوی عظیم عظمت شان دی عزیزانو دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه اویا زره پردون کې بند او حضور صلی الله علیه وسلم انتهایی ډېر زیات مشوش پریشان شو چې یاره هېڅوک نشته یو خدا وه چې الله تعالی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اواز په شکل باندې هغې خبرو کې اواز وکړ د دې اطمینان قلبي راغی دویم نمبر د قلم هغه اواز یې واورېدو د قلم چې هغه د الله تعالی قلم دی قلم په درې قسمه دی یو د الله قلم دی یو د فرشتو قلم دی یو د تمام دنیا د عوامو قلم دی د الله تعالی قلم هغه تقادیر هغه لیکي نو هغه کرام محبوب علیه السلام د الله د قلم هغه اواز واورېدو پوه د الله د قلم نو د الله قلم چې کوم دی اوس وخت نشته چې د قلم باندې تاسو ته تفصیلي خبره وکړم عزیزانو دویم قلم د فرشتو دی چې فرشتې تا سره باقاعده یو کو په بل اوږه ستا ټول اعمال لیکي ستا ټول خبرې لیکي ستا هر یو خبره هر یو عمل دا لیکي وایي شیخ فریده دا چپه خوله ډېره بهتري ده غوا یې وګوله غوا نو هغه ډېر بزرګ انسان د کرامت خاوند و ځکه نو د شپېلې ولا غوا له والو شپېلې لکه دا زمیندار که نه
مې خوا وکړ نو هغه ولید چې هغه فرشتو لیکلو هغه وی شیخ فریدا دا چپه خوله ډېره بهتري ده پوه شئ عزتمندو یو د عوامو قلم دی تاسو وګورئ د قلم دومره لویه عظمت شان دی په عدالتونو کې په هسپتالونو کې په دفترونو کې دا څومره دا معامله څومره لین دین څومره معاملې چې روانې په قلم باندې روانې دي په قلم باندې روانې دي عزتمندو په دې قرآن پاک کې د دې مطابق یو آیات ته ودومو ټولو قرآن کې دې نه اوږد آیات بل نشته روغه رکوع پې لګېدلې ده چې د کاتب په باره کې خدای څه وایي خدای وایي چې ته به ډېر د عدل د انصاف د کار علي قلم خو چلې خو عدل او انصاف په چلې ګورې پوه شې دې کې به بخل نه کوې شومتوب به نه کوې که د ګواهۍ حاضر راشي څوک لیکي څوک اشتام لیکي څوک کاغذ لیکي نو ګویا دا تا ته یو الله یو نعمت درکړی دی د دې شکریه ادا کوه د دې کې به عدل او انصاف سره چلېږي او بخل به هم نه کوې انکار به هم چاته نه کوې چېرته نشم لیکلی یو سړی راشو یو کاغذ لیکي یا الله بل ګوره یا دا مولانا نثار احمد صاحب الله عمر کې برکت بخش په سکول کې مراټي سکول کې موږ به ټول دوه ځله به مونږه کاغذونه شتامونه د دې برت د هغې رای راکوله عزیزانو وجه دا ده چې دا قلم چې کوم دی دا ګورې یاد ساتئ دې کې به ډېر سوچ کوئ دا تعلیم مونږ د دې نه رغبت نه کوو مونږ وایو الله حضور فرمایي چې خدای پاک چاته اراده د خیر وکړي نو دین طرف ته توجه کړي نو د دې خیر نه به الله محروم نه کړي تاسو مونږ وایو چې ورسره ورونو د قرآن نه د حدیثو نه ګورئ غافله نه شئ غافله نه شئ مونږ په چوپالونو کې امامتي وه یو ممبر صاحب و ډېر چالاک و مالوي مولانا صاحب جلسه یې جوړه کړه جلسه ما ته وی دا آیات ووایه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها پوه شئ دا آیات ووایه چې وایي ګوره تاسو د امانت خپل اهل ته ادا کوئ چې هغه ووټ دی ما یې ښه ده نو بس او تلاوت به سورة رحمان هر ټیم هلک پانی و جوش خروش چې کله مې هدایات وویل بیا په سبا ته یو ماشوم مړ شو ماشوم نو ما ته وایي استاد جي دې کې به هوله نه وایي که حاله نه به وایو وایي ما یې بیان لیکه پرونو خو دې د جلسې دپاره د اور دپاره د قرآن نه مین آیات راویستو او ته په هوله نه په حاله نه تا له پته نه لګي لکه څنګه لقمان صاحب وایي که نه چې دی به سبا ته د مشرۍ دغه ولاړي په سټیشن ولاړي نو وجه دا ده چې مونږه دا دین په مونږ کې راځي زموږ اصلي روحاني غذا چې کوم د هغه دین ته ګورې مولانا نصر احمد صاحب تاسو ته د علماو هغه تفصیل بیان کو دغه اساتذه دغه علما زمونږه